والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی سترة المصلی. باب دے بیان دا غیر روایات کی چراغلی دی پبارا دا ستری دا منز کون. سترہ پردے تاوئی پا اصطلاح کے سترہ دیتا ہوئی چی منز کون کے مانزم مخیلہ سعود رئی پلے مخیلہ دا دید پارا چی سوک تیر نشی دا بسنگ شئی دا بدلویشتینا کم نئی او دا دے گوتینا با لند نئی نرے نئی رمہ بائی دا پا کیزاوی دی سترہ کے با اختلاف بنی حکم دا سترے سدے جمہور رائے دادا چی سترہ مستحب و سنت، باز عالمان وی واجب. دیم اختلاف دا دے چی سترہ دا امام سترہ دا من خلفہو دا قول من دا امائی سلاسہ دے. امام مالک رحمہ اللہ وی سترہ دا امام دا مقتدیان و سترہ ندا. تاسو با خبر پوئی چاہی نو سترہ چاہی سرے مخیلہ ود رہی دا خبر دا واجبانا دا ضروری ندا. فائدہ پاکی سدا فائدہ پاکی دانا چی دا دا او دا کمزات مخیلہ چی دے ونار دے دا غا پا مین کی با حائل نہیں، خشوع بنا کمی گی، عاجزی چاہے بپقبری عاجزائی قائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا ابن الأحمس عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخر الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چکل کی دی استاسو بین یدی خپل مخیتا مثل مؤخرت الرحل پشاند آخری حصی دبار فلیسلی منز دکھائی ولا یبالی پروا دینا کئی من مر من ورائی ذالک چید دی شاعت سوک تیر شی. مؤخرت الرحل یا مؤخرت الرحل یا موخرت الرحل یا منخرت الرحل، مشدد یا مخفف بفتح الخاء و کسرها سلور وانا لغات پکرا گرے. موخرت الرحل ستوئی دبار آخری سیتا حرکتا سو پا اسکل سوار شوی ای اس بانے پشاد سیخی پاغ سوار شوی کنا خالی اسو تش پاسا پیٹ شئی زین داغی زین دوئی سی دی زین بانے چی سرے کینی نو دوئی سی دی یا وای دای چی مخیل دسی ازیر اوچت شوی او یاو دای چی شال را اوچت شوی. نو شال چی دی سرے کینی نستاو دا حقا پا مینز کی آغا شاتا اوچت زیر ازیر لرگی دغی کنا لرگی اوچت زیر حلکہ پہ پوچھے دے مخ کی زیتا مقدمت الرحل وی او دے شاس زیتا مؤخرت الرحل وی. حلکہ پہ پوچھے اشکات شریف کے حدیث نماز کے تاسویلی دی جزد نبی علیہ السلام بس شاعتا سورم ما کان بینی و بین و الا مؤخرت الرحل سماو دا نبی علیہ السلام بمین کنو مگر دا رحل آخری غیت سوا دمرز شیخ اوچت ود رئی چا مؤخرت الرحل عمرئی بس دا سترش ویش اوچتی. وفي الباب عن ابي هريره وسهل بن ابي عصمه وابن عمر وسره بن معبد وابي جحيفه وعائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث طلحه رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ستر بالامام. ستر دا امام ستر دا من خلفو دا مقتدیان پارا صرف امام ایزان لہو لکی بس مقتدیان بچ. باب ما جا پی کراہیت المرور بین یدی المصلی.
باندې په بیان د دې کې چې تیرېدل مکروه دي د مصلي مخېله او مکروه تحریمي دي تنزیهي نه دي ګورئ ځکه وعید پکې راغلی اله وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابي النضر عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جحيم رضي الله عنه يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا يعلم الماء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. بصر ابن سعید وی چې زید ابن خالد جوهنی ابي جوهن ته سړی ولېږه تپوس یې کاوه چې د څه اورېدلي دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د هغه سړي باره کې چې د مصلي مخې له تېرېږي. ابو جهم ورته وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علی، کچری هغه سړی پوه شي چې د مصلي مخې له تېرېږي ماذا علی چې به د څومره وبال دی لکان ان یقف 40 چې دی ودرېږي 40 کاله غوره دی دته من ان یمر بین یدی چې د مصلي په مخې له تېر شي د مصلي مخې له تېرېدلو نه 40 کاله ودرېدل په خوښ کي 40 ویلې کالې ورسره نه دی ویلی لکه پوه شي قرب النظر لا ادري قال 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنه 40 ورځې یادې کړي که 40 میاشتې او که 40 کاله هلکه پرې پوه شي خو مسند بازار کې به 40 خریفن 40 کاله ویلی دی او په یو روایت کې 100 کاله هم راغلي دي 100 سنتين سنه ورسره بل دوی چې تهدید کوي هلکه دا قرض راکړه 40 کاله کې به هم در نه کړم او یا کاله کې به هم ستا کور له در نه شم عادت چې ذکر کوي کلونه مرادي میاشتې او ورځې نه وي مراد وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره وعن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ابو عيسى وحديث ابي جهيم رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي والعمل عليه جاهل. عمل له بده خبر ده اهل علم بده مکروه غني مرور بين يدي المصلي ولم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل او د عالمانو دا نه دی ویلي چې مصلي په مخ کې څوک تیر شي نو مونځ خرابېږي قطع قیدای نه دی خو د مصلي مخې له په څومره اندازه کې تېرېدی شي یو خدای چې تایب تېرېدی شي طواف کوونکی ولې ځکه طواف هم صلات دی هلته دا شی نشته چې مخې له تېر شي دېمه خبره دا ده چې څومره اندازه کې سړی مخکې تېرېدی شي بعضې وایي د 3 صفو فاصله دلته سړی ولاړ د 3 صفو فاصله ده دلته تېرېدی شي بعضې وایي 3 غزو په اندازه تېرېدی شي 3 غزو بعضې وایي 15 غزو په اندازه تېرېدی شي بعضې وایي د 40 غزو په اندازه کې تېرېدی شي خو صاحب د هدایې ویلی دی چې بس د هغه د سجدې په ځای به نه تېرېږي که د سجدې نه مخکې تېر شي نو خیر هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ شمس الله مۍ سرخسي او شیخ الاسلام او قاضي خان د هدایې قول غوره کړی دی هلکه د هغه د سجدې په ځای به نه تېرېږي او نور که داسې تېر شي نو خیر تېرېږی مه خو که ضرورت و نو خیر دی هلکه د عوام چاته مونځ کوي که نه نور ټول کارونه غلط کوي خو ودرېږي ولاړ ځان ښه سړی کوي چې دې له نه ودرېږي هلکه زه ورته کله اشاره کوم چې ورځه پې هېڅ خبره نشته هغه ستا په هماغلته ولاړ یو دی دلته ودرېږي نه ځي یا داسې بچانه لاړ شه تېر خو نه شو تېرېدل خو دې ته وایي چې دا هغه ځینه راشه او داسې او چې ته د دې ځینه پاڅېدې نه د هغه په مخکې خو تېر نه شوې که نه هلکه خیال هم دی مخکې سب کې سړی ناست او شاته سب کې مانځله ولاړي بل سړی او دې خواته خالي ځای ور تېر شه که نه دې کې لکه تاسو به خبره پوه چې دا خلک پکې ډېر زیاتې کوي مریانو ورته وعید بیان کړی خو پوه کړي نه دي وعید یې اورېدلی چې 40 کاله به ولاړې دې نه دا ښه ده چې د مصلي په مونځ کې مخکې تېرېږي 40 کاله ولاړه دی ښه ده
الصلاة شيء منځ هیڅ شی نه قطع کوي منځ به هیڅ شي په څوک دی په مخه تیر شه نه په پاسېدېږي نه ښه البته خوشوی دا درې څیزونه خرابوي چې یو سپی دی یو تور سپی او یو خر دی او یو خره ده او یو ښځه ده ځکه توجه دې اړوي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشواري قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا معمر بن عبد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف الفضل على آتان فجئنا والنبي ابن عباس وایي زه د فضل پسې شاته ناستم دا یې ورور دی فضل ابن عباس على آتان په خرې باندې فجئنا موږ راغلو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یصلي منځ کوه اصحابو ته په مینا کې قال فنزلنا موږ د خرې نه راکوز شو فوصلنا صف صف ته ورسېدو فمرت بین ایدیهم او دا خره تېره شوه د دوی په مخ کې فلم تقطع صلاتهم او د دوی منځونه یې غوڅ نه کړه یعنې منځونه یې پرې باسي معلومه شوه چې خره مخې له تېره شي نو کار نه خرابېږي وایه عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه بأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول دا سفیان ثوری او د شافعي او د ابو حنیفه قول باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار والمرأة منځ نه قطع کېږي مګر سپی قطع کوي خرې قطع کوي او ښځې قطع کوي دا چې مخې له تېر شو نو منځ دې قطع شو الله وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس ومنصور بن زاغان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه فآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة چې کله سړی منځ کوي او د مخې ته د رحل اخري سنوه یا کواسطة الرحل یو طرف د رحل نو قطع صلاته الکلب سپی چې کوم دی منځ قطع کوي سپی تور او ښځه او حمار د منځ فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأهواء دا تور سپی دا تور رسول او د سپین نه ولې ذکر کړي صحیح فقال يا ابن اخي سألتني كما سألت رسول تا داسې تپوس وکړه چې دغه تپوس مې د نبي اعظام نه کړی و چې دا تور دی ولې یاد فقال الكلب الأسود شیطان تور سپی شیطان هلکه دا ښځې ولې ذکر کړه او خرې ولې ذکر کړه او سپی ولې ذکر دا ځکه د درې واړه سره د شیطان مناسبت ډېر دی نو تا په باندې به مونځ کې وسوسې در واچي سپي سره په مناسبت دا دی چې کلب اسود شیطان دی او د خر سره مناسبت دا دی چې هغه حدیث کې چې کوم دی که نه چې د سپي دا چغاره چې کوم دی که نه د سپي د خره دا اواز دا شیطان ګوري او د ښځې باره کې هم راغلي دي چې النساء حبائل الشیطان وفي الباب عن سعيد حكم غفاري قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن وقذب بعض اهل العلم بعض اهل العلم په دې عمل کړي چې مون خرابي کې چې خزه اوس په خر مخې لتیر شي قال يقطع صلاه الهمان والكروز قال احمد امام احمد وی الذي لا شك بیا جزه په شک نه کوم دار چن القلب الوسط يقطع الصلاه قلب اسود خو په مون قطع کوي وفي نفسي من الحمار والحماره شيء او پزره کې مې د خزه باره کې او د سپي خره باره کې څه شی دی یعنی چې دا مونږ نه قطع کوي د خره باره کې مې ولې دی ځکه د دې معارض حدیث د ابن عباس دی چې خره تېره شوه مخکې تېر با او د خزه باره کې مې عذر کې سودا ځکه ده چې نبی علیه السلام به مونځ کې او بخاري شریف کې به راشي کې تهجد وکړي او مخکې تېر شوي دی او عایشه به مخې له پرته وه هغوی په غمزني زه به وچیم باب لزوم ما مسه د مسې د مرئې نه چې اودس دی هغې کې هم تېر ویلي دي هغې کې معارض ته او سپي سره معارض نشته لحاظه سپي باندې زه قایل یم امام احمد وایي چې دا مونځ قطع کوي الله قال اسحاق لا يقطع شيء الا الكلب الاسود باب ما جاء في الصلاه بالثوب مستحب خدا له چې درې کپړو کې سړی مونځ وکړي یو لنګي او یو صادري چې شام لای پکې پټای او بل امامه ده وکدا نه په یوې جامې کې حکم ټیک د چاورتي پټي وایا
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. اجتماع کړه په اجتماع دي ته سټ کې د تیرا ټومبلې وا موټه کړې وا او لاسونه هم پکې دانا نه ها. وفي الباب عن ابي هريره وجابر وسلمة بن الاقوى وانس وعمر بن ابي يسير وابي سعيد وقيسان وابن عباس وعائشه وام هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعباده بن الصامت الانصاري رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين وغيرهم. قالوا لا بأس بالصلاة بالثوب الواحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. بعض اهل علم چې سړی په مونږ کې په مونږ وایي مستحب داري چې درو کې وکړي دوم کمی دي او که نور نه یو کې وکړم څه بدي پکې نشته بس